دي چې په کم کور کې د سهار لمونځ نه کېږي نو په هغه به 3 قسمه آفاتونه راځي. د مولانا صاحب دا بیان واورئ، خاص کر د نوجوانانو دپاره. نن سبا نوجوانان چې هغه پراته دي د سهار لمونځ نه کوي، د 9 10 11 بجو پورې پراته دي د سهار لمونځ نه کوي، لیکن د هغو دپاره دا ضروري پیغام دی، دا ضرور واورئ او د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې هم شیر کړئ. په کم کور کې چې د سهار لمونځ قضا شي په هغه باندې به 3 قسمه آفاتونه راځي. دا آفاتونه کم دي، ویډیو زما د ثواب په نیت باندې وګورئ. په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کېږي نو په هغه باندې د رزق تنګي راځي، بیماری پې راځي. کور کې په کم خاندان کې محترمو دا خبره یاد ساتئ، په کم کور او په کم خاندان کې چې د سحر لمونځ قضا کېږي 3 آفتونه د الله عز وجل له طرف نه دغه کور او خاندان ته متوجه کېږي. دا په کم خاندان او کور کې چې د سحر یو بنده لمونځ قضا کړي دغه کور طرف ته د الله له طرف نه مسکیني، فقر و فاقه او غربت او احتیاج ورته متوجه شي. دا چې د دې کور کې به فقر و فاقه راځي، مسکینی به پکې راځي، غریبي به پکې راځي، محتاج به هر وخت خلکو ته، کله به سامان د خلکو نه غواړي، کله به د خلکو نه پیسې، ژوند به چې کم دی بل ته په لاس نیولو کې. دا ړومبنې افت دی، دا ړومبنې نقصان دی د سحر د قضا کولو. لکه په کور کې به ټول خلک چې کم دی ګټه کوي، پلار نه والي زامنو پورې، خو لیکن په شته مال دولت کې به دی بل ته محتاج وي، هغه برکت به ترې وتښتي. هغه کم کور کې چې د سحر لمونځ قضا کېږي د الله رسول فرمایي دویم افت چې متوجه کېږي اختلافات په دې کور کې راځي. پلار به د زوی نه خفا، زوی به د پلار نه خفا، بیبي خاوند او خاوند د بیبي نه خفا، په دې کور کې به اختلافات پیدا کېږي دننه. ولې دا کور د شیطان مرکز وګرځي، کوم ځای چې شیطان وي هلته په آدم کې چرته جوړ او اتفاق نه راځي. ګورې هغه په کوم کور کې چې د سحر لمونځ قضا کېږي په دغه کور کې اختلافات، خفګانونه، ګیلې مانې هغه پیدا شي. بیا دریم نقصان په کم کور کې چې کله د سحر لمونځ چې کوم دی هغه قضا شي، یو لمونځ قضا شو د سحر، د الله رسول فرمایي د دغه بنده د زړه نه یو حصه ایمان وتښتي. هغه بیا بله ورځ بیا لمونځ قضا کړي، بله حصه ایمان ترې وتښتي. بیا دې داسې شی خیره کړي د ایمان نه پاک شي د دا زړه، دې صرف په نوم باندې اسلامي معاشره کې ژوند کې مسلمان وایي، خو لیکن دا مسلمان نه دی. هغه د ایمان زړه نه اسلام یو عیسی په یو ورځ په مونږ قضا کولو سره هغه خرابېږي. څومره لوی نقصان دی دا. مونږ د دنیا د برکت د دنیا شیدونه د ټول په کور کې کېد او دا 3 خبرې دي تا کروي، ستا د ژوند نه سکون به وتښتي. هغه ستا د ژوند نه برکت به وتښتي. هغه ستا په ژوند کې به احتیاج الله مخلوق ته پیدا کړي. هغه نو د دې وجې د سحر د لمونځ پابندي خپل هم کول پکار دي، ځکه د سحر لمونځ دا په کامیابو د رازونو یو راز هم دا دی. هغه ماشاءالله ډیره مننه مولانا صاحب. ګرانو کتونکو ویډیو مو وکتله، وګورئ که نو څومره ښکلی دین موږ له الله پاک راکړی دی. د هر مسلې حل زموږ په خوږ دین اسلام کې شته. ټیک شوله، موږ د دې فخر ویاړ کوو الله موږ مسلمانان پیدا کړي. د ویډیو کتل ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ، الله مو ښاد ساته. ویډیو ورسره مخکې د ثواب په نیت ټولو مسلمانانو ته ورسوئ. کمنټ کې هم د مولانا صاحب ته ماشاءالله ولیکئ. ډېره زیاته مننه.